یو ورور راپاسي او خپل وینه یعنی وجني یعنی خپل ورور قتل کړی دی. عزتمنو د تکي د وجې نه چې پلار ژوندې په پلار په ژوندیتوب باندې خپل بچو ته خپل ځمکې جدا کړې وي، خو اخر دغه خپلو کې ورونه په یو بوټي باندې وران شول او دوه ورونه مشرۍ راپاڅېدلو او دوه کشران ورونه ډېر سخت بېدردۍ سره قتل. مینهواله دا واقعه کوم ځای کې مخې ته راغلې ده. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو ثوابه هرمټ کلي کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې درې ورونه دي، مشرۍ ور پکې یعنې بنې ته او په یو بوټي باندې خپل دوه کشران ورونه ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړ. عزتمنو هغه د دوه ورونو لاشونه یې په تانل ته یوړل او پوسټمارټم یې چې وکړو نو دغه ډېره سخت بېدردۍ سره د یو بوټي په سر باندې خپلې وینې تویې کړلې. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې یعنې روژه ته ګزاره کوئ، ډېر سوچ سمج سره کار کوئ، ځکه عزتمنو چې د دغه بوټي په سر باندې خپل دوه ورونه قتل کړي. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې خپلې وینې په خپله باندې مه توی کوئ، چې هر یو کار کوئ سوچ سمج سره کوئ. عزتمنو چې دغه لاشونه اوس په تانه کې پراته دي او پوسټمارټم کېږي، یعنې اوس چې ټوله دنیا پې اوس په دغه ور باندې یعنې نالت وایي. عزتمنو د دوی په هر منځ تاسو څخه دی حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.